څه به وایي چې پبو نه شروع کړو؟ تفهیم څنګه چې موږ پرون خپل ورته ویلي وو چې پبو کې نوی الاینس جوړېدو والا نن هغې ډېر یو لوی ورسره مونږ ویډیو هغې سره سلسله کې یو نن اهم بیټ وکړ شو په جلوزۍ علاقې کې یا حاجي نواب کوم جمعیت علماء اسلام کې شامل شوی دی. څو ورځې مخکې هغه په رایشګاه کې وشو او هلته کې پاکستان مسلم لیگ نون چې کوم ضلعي عهدیدار دي صدر دی جنرال سیکرټري دی پوره کابینه هغه موجوده وه. هغوی یو ورکر کنونشن کوم مشاورتي عمل ورته مونږ ویو پوره ضلعي نه او خاص کر هغې بیټ نه کارکنان تنظیمونو عهدیدار راغوښتي وو. هغوی نه یو رای اخیسته چې جمعیت علماء اسلام فی او مسلم لیگ نون درمیان الاینس وشي او دا علاقې دپاره د څومره بهتر وي او د نتایج به په الیکشن باندې څومره اثرانداز کېږي. نو کې مشاورت وشو او دا فیصلې به مخکې کېدي نو صوبایي سطح کې دی یا به نور ذمہ دار وکولي. کوم ضلعي صدر دی حمزه خان هغه واشګاف الفاظو کې هغه اعلان وکړو چې دا فیصلې به اوس څوک مونږ د پارټۍ څوک ایم پی ای یا بل څوک به نه کوي. دا چونکې لوکل معامله ده او مونږ د علاقې اوسېدونکي یو او دې خلکي کې اوسېږو او ضلعي صدر مې یو داسې جنرال سیکرټري ټول کابینې نو چونکې لوکل مسله نو ضلعي تنظیم چې دی هغه دا دې فیصله کوي چې مونږ الاینس چا سره وکړو یا خپل مسلم لیگ نون پلیټفارم نه مونږ الیکشن لړاو کړو یا جمعیت علماء اسلام هغوی سره مونږ الاینس غټه مشوره په دې وه چې هغه د جمعیت علماء اسلام مرسته وکړو که هغوی زموږ مرسته وکړي په دې باندې په دې او د تحریک نوجوانان هغه خبره هم کېده. بالکل تحریک نوجوان چې جنرال امیدګل زوی دی هغوی تنظیم چې دی هغوی هم پکې راغلي هغوی هم دې کې شرکت وکړو او د الاینس ته هغوی هم خوش آمدید وویل چې د الاینس کوم فیصله راغله نو هغوی دا ووایي چې مونږ هم دا دول جماعت الاینس چې مونږ شامل شو 3 جماعت الاینس به شي دا به مونږ سپورټ کوو. نن چې کوم خبرې وشوې نو ضلعي صدر مسلم لیگ نو هغه ته خطاب وکړو داسې جنرال سیکرټري انجینر نیار خان هغه ته خطاب وکړو انجینر سعید الله خان دی هغه ته خطاب وکړو او عابد هغه ته خطاب وکړو او کوم پاکستان مسلم لیگ نون خیبر پختونخوا کې کوم سیکرټري اطلاعات دی جان محمد خان یوت هغه ته خطاب وکړو او کارکنانو نه رای وایسته چې مونږ دا الیکشن خپله مونږ لړاو کړو یا جمعي کوم کینډیډیټ دی هغې مخکې کوي مونږ سره الاینس وکړو. نو دې سلسله کې مشاورت وشو. مشاورت کې مونږ دا وایو چې یو پیشرفت پکې وشو که اختیار یې ورکړو چې یاره تاسو دې ته وګورئ چې دا سیټ مونږ څنګه ګټلی شو کم طریقې سره مونږ ویستی شو الاینس په شکل کې ویستی شو یا مونږ یوازې ویستی شو یا جمعیت علماء اسلام ته مونږ اوږه ورکړو یا جی آی مونږ ته اوږه راکړي دا سیټ ته به شکست څنګه ورکړو دا خبره دا الاینس جوړېدو مطلب دا دی چې د حلقې کې چې کوم کینډیډیټ دی حاجي نواب صاحب دی او کوم د رفقا یې وایي چې مونږ الاینس جوړېږي نو تحریک انصاف سره مو مقابله وي او تحریک انصاف دې حلقې کې ایم پی اے سیټ هم ګټلی او حکومت رولینګ په جماعت مرکز کې صوبې کې حکومت خپل تنظیمونه هم دي نو دا وایي چې مونږ مقابله دوی سره وي. خو دې سره الاینس جوړېدو لپاره هغوی مزید مشاورت ضروري وګڼلو. هغې دپاره دا وي چې 2 ورځو کې دننه دا کوم نقشه چې ده دا به بالکل فاینل شي. موږ میډیا ته مخامخ لاړو کمپین چې دی هغوی نن نه خپل کمپین د هغې کې تیزي راویسته. بالکل ګرانو کتونکو دې کې به تاسو سره یو اضافي خبر شیر کړو د 30 تاریخ چې کوم عدالت کیس دی د الیکشن حوالې سره او خلک ډېر زیات د دې